الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د قربانۍ د مسائل په باره کې سوالات او جوابات دي. اولنی سوال دا دی چې د کم څاروي عمر پوری او غاښونه یې نه راختلي نو په هغې قرباني کیږي که نه؟ د دې سوال جواب دا دی چې په قربانۍ کې د بیزې عمر کم از کم 1 کال پکار دی، د غوا یا د میخې عمر کم از کم 2 کاله پکار دی، اوښ کوي د هغې عمر 15 کاله پکار دی، او که ګډی نو د هغې عمر هم 1 کال پکار دی. البته که د 6 میاشتو وي او دومره معلومیږي چې دا د 1 کال ده نو په هغې قرباني کول جایز دی. د غاښونو مسله دا ده چې که یو سړي په کور کې یو څاروی ساتلی دی او د هغې غاښونه نشته، خو ده ته په یقین سره دا خبره معلومه ده چې د دې عمر پوره دی نو په دې باندې قرباني کیږي. دغه شان یو سړی د چا نه یو څاروی اخلي او ده ته د هغه څاروي په باره کې پوره معلومات دي یا ته د دې سړي په دې خبره باندې پوره یقین دی چې د دې څاروي عمر پوره دی خو غاښونه یې چونکې نه دي راختلي، نو د عمر پوره کېدو په وجه په دې باندې قرباني کول جایز دي. البته چې کمی منډهای او بازارونه دي نو په هغې کې د داسې څاروو د اغستو نه ځان ساتل پکار دي. هلته دوکه کیدی شي او کیدی شي چې یو سړی وایي چې دا څاروی د دې عمر پوره دی او د هغې عمر پوره نه وي، نو چې کله یې د 2 کالو نه عمر کمي نو په هغې باندې قرباني نه کیږي. د دې وجې نه که د کور څاروی دی یا پوخ یقین دی سړي ته چې د دې څاروي عمر پوره دی او غاښونه یې نشته نو په هغې باندې بیا قرباني کیږي. او دغه دویم یو سوال دی چې یو څاروی دی او د هغې غاښونه اولیدلي دي د بوډاوالي د وجې نه نو په دې قرباني کیږي که نه؟ د دې جواب دا دی چې که د څاروي غاښونه ټول اولیدلي د هغې د وجې نه دی ګیا نشي خوړی نو په دغه څاروي باندې قرباني کول جایز نه دي. البته که لږ غونده کې غاښونه یې غورځېدلي او ډیر غاښونه یې پاتې او دې خوراک کولی شي ګیا خوړی شي نو په دې باندې قرباني کول دا جایز دی. دریم سوال دا دی چې یو څاروی دی او د هغې د ښکر د پاسه چې دا کم خول دی د اډوکې دا کمه قوطه چې ده دا لږه ماته شوې ده، نو آیا په دې باندې قرباني کیږي که نه؟ د دې جواب دا دی چې د کم څاروي د ښکر قوطه ماته شوې ده، لاندې په دې کې چې کم اصل ښکر دی هغه روغ دی، د پاسه دغه اډوکې او د ښکر دا قوطه چې کومه ده دا ماته ده، نو په دې باندې قرباني کول جایز دی، په دې باندې قرباني کیږي.